بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې د مدارس والا د پاره د طالب العلم د شاګردانو څخه فیس اخیستل څنګه؟ خیر الفتاوا جلد نمبر 6 صفحه نمبر 202 هغه لیکلي دي چې بالکل جایز دي، ځکه په مدرسه کې لغات، صرف، نحوه، منطق، د اسکول کتابونه دا ټول ورته ویل کیږي. هغه خو در دې لیکلي دي چې نن سبا خلک چنده کول، سوال کول، اگر چې هغه د دین د پاره وي، د مدرسې د پاره وي، بیا یې هم بد ګڼي. نو هغه دا لیکلي دي چې د فیس صورت چې دی دا ډېر مستحسن دی. یقینا عزتمنو، نن سبا مدارس د دین مرکزونه دي، د قرآن او د علم د حفاظت دپاره دي. که د مسلمان سره دین و، قرآن و، نو د ده ژوند به خوشحاله وي. که دا نو دنیا او آخرت په دواړه تباه وي. د دې د ژوند حفاظت په دا مدارسو کې کیږي. که چیرې دا مدارس نه وي، حلال او حرام به نه سره پیژني، خپل و پردي به نه سره پیژني، طلاق، نکاح، کاروبار، تجارت هېڅ به نه سره پیژني. نو په دې مدارسو کې د دې د حفاظت لپاره وسایل، اسباب، علما تیاریږي. لیکن خلک داسې ګڼي لکه دغه مدرسې چې هسې لګي چې یو ځای د دوکان او مخ ته سپینو لنګوټې والا تیریږي، د دې زړه پرېدل شروع کړي، دوی سوی بیا چندې والا را یو مولوي به دوکان نه د یو بل کار دپاره روان وي، دی به ورته وایي چې معاف کړه، دی سوی د چندې دپاره. نو داسې د بېدینۍ په وخت کې، د خلکو د داسې غفلت په وخت کې چې د دین او د مدارس څخه بېزاري کوي، نو که پر ماشومانو باندې، پر شاګردانو باندې فیس کښېښول سي، نو دا ډېره ښه، غوره او مستحسنه طریقه ده. کالجانو، اسکولو، یونیورسټیو، اقرو ته به په زرګونو پیسان ورکوي. لیکن د مدارسو تعلیم چې په هر طریقه سره د نورو ادارو څخه غوره او اعلی دی، د هغه دپاره به 100 فیس، 200 فیس هم پر ده باندې خمیږي. حالا چې هلته هم ورته استادان ناست دي، هغه تنخواوې غواړي، هلته هم د هغو د تعلیم انتظام کول، د هغو د خوراک او د څښاک، د هغو د رعایش انتظام کول پیسې غواړي، دا به پر دې باندې غمیږي. الله دې زموږ پر حال باندې رحم وکړي. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب.